صحبة للأمين من يسر. زما یو بچی و څنګه مولانا صاحب فرمایل زه یو ګلوکار وم سندرغاړی وم ټي وي سټیج فلم کیسټ میډیا یو بچی مې خوشخبری در کوم دله چې د بختور خلکو لمو بچی الله پاک تاسو نن نیکان کن قرآن والا جوړ شول او د قرآن والا پلاران جوړ شو بچی مې اتم کې سبق وی الله را تزړه کې واچول ا بچی مې اوچته که مدرسه کې مې کېنوله مدرسه کې مې کېنوله چې مدرسې ته مې بوتله مې بچیا دعا راته وکړه پلار دې په ګانه بجانه کې راګیر دی اسینه زما غلور ته پته ډیر ملګری زما د دوکړو باجو غانو بجانو دوران کې چا باندې هارت اٹیک وشو څوک در باپونو تبلو د پاسه مړ شول مې بچی ما ته دعا وکړه ټول خاندان نه خپه دي زموږ په پوره خاندان کې څوک غانې بجانې والا نو سرکاري نوکر وم خو سکول کالج یونیورسيټي او خو پوسټ باندې نوکر وم خو د موسیقۍ شوق راته ولګېدو نو مې نور ایجوکیشن مخکې نه بوزم زه به د میوزیک زده کړم په دې کې به ځان مخکې کوم فلم او ټي وي او په ملکونو باندې به ګرځم هماغه شان شو 15 کاله رانه راغکل نو هغه بچو ته مې پته و چې زموږ د پلار ډېر ملګري په دې ګانه بجانې کې لاړل مې لورې راته دعا وکړه ټول خاندان نه خفه دي چې الله پاک زما د دې ګانې نه زړه قلار کې هسې نه ګورې د پلار دی چې ته په ګانه کې مړ نه شي ملګرو هغه بچی مې مدرسې ته بوتله هغې هم جړل زمونږ ستاسو دا بچی ډېر نازک دي مدرسو ته نه پوه لکه مدرسو کې سړی ټوکړي وي او دا وي او دا وي او دا وي مور یې خفه وه مور یې وی خیر دی لسم نه پاس کړي اتم کې و نو بیا به بوځي مې نه زه داخله وم بس الله قبوله کړې وه هغه مې مدرسه کې ملګرو پرېښوه زه کراچۍ ته لاړم دې ځوانانو ته بچیه دا پیغام در کوم دله دې ټایم کې د پاکستان د فلم انډسټري مشهور ګلوکار چې و د الله په لاره کې لوګړېږي په ثوابۍ کې تشکیل دی شاسوار د پلار سرکاري وکیلو دی ما ته په کراچۍ کې کېنولو وایي د سره لږ پریکټس وکړه چې دی په ګانه کې مخکې شي د پلار ارمانو سرکاري وکیلو چې زما د پلار تکړه د زوی مې ښه مشهور ګانې ولی جوړ شي نو هغه زوی به شاسوار به ما سره راتلو پریکټس به کولو د پاکستان د فلم انډسټري مشهور ګانې والا جوړ شو الله جل جلاله د دعوت او تبلیغ په مهنت سره ژوند بدل کو او په ثوابۍ کې دویم تشکیل وړومبنۍ تشکیل حیات آباد ته پېښور ته شو کراچۍ اجتماع نه اوس په ثوابۍ کې دی دا اوس در جوړ نه تشکیل شو نو ملګرو دا شاسوار شاس خان او رحیم شاه یو ځای به ناست پاسو پوره زندگی وه یو 3 کاله پس پېښور ته راغلم د فلم ګانه مې ریکارډ کوله او نورې کیسټ یې ریکارډ کړي دي لپاره راغلی وم او ریکارډینګونه شروع دوبۍ شو راغه پاسپورټ مې جمع کو او دا لور مې غالبا دغه ټایم کې 3 یا 4 درجې ته الله پاک رسولې وه یو فوتګي وشوه مړی وشو د ترور زوی مې وفات شو عرض مې کولو مونږ د عالمانو د خبرې ته غوږ نیږدو زما عزتمندو که چا د علماو خبرو ته غوږ کېښو بس دغه خبره به د ده د ژوند د بدلېدو سبب الله پاک جوړه کړي مولانا صاحب په قبر باندې بیان کولو د روژې میاشت به د دې 6 کاله وشو اوس ګرمي ده نو د نن 6 کاله څنګه ګرمي ور روژه کې او د نوخار د پبو علاقې ما مولانا صاحب په قبر کې د قبر خبره کوله هغه تاسو ټوله اورېدلې ده او قبرستان خبره د قبر خبره داسې وه داسې انداز باندې بیانونه چې ملګرو په قبرستان په خبره کې وېرېدم او الله پاک د توبې توفیق راله راکړو په قبرستان باندې دوبۍ شو دپاره پاسپورټ جمع دی فلم ګانه مې ارمانو ریکارډینګونه شروع دي په قبرستان باندې مې توبه کړه خو هغه مولانا صاحب یو خبر وکړه وایي داسې کار وکړئ تاسو دې تبلیغ والا سره یو 3 ورځې ولګوئ چې د خپل ایمان الټراساونډ وکړئ د ډېر داسې ګناهونو ملګرو چې کې الله پاک دا قبرستان باندې توبې توفیق راکړو خو سار لاړم پاسپورټ مې جمع کړو د شپې او سار سیروزې له لاړم په هغه سیروزه کې مې د دوبۍ هغه شو له روانم مې دا شو به وکړم واپس به راځم په هغه سیروزه کې الله پاک توفیق راکړه هغه دوبۍ شو مې ورپسې پرېښوه هغه ګانې نه مې ورپسې توبه کړه واپس راغلم د 4 میاشتو دپاره مې ځان تیارولو هغه بچی مې یو 3 ورځې په چوټۍ باندې راغلی وه هغه مې ثوابۍ ته بوتله سلیم خان کې یو مدرسه وه د ریوند شاخو ټول پکې د تبلیغ والے بچیان لونه مې پکې و د علمانو لونه پکې وې نو ما ته په لاره چې وی کتم داسې د 3 ورځو مې حجامت راټوکېدلی و چې سیروزې له تلم نه خو ګیره مې خریله نو هغه سیروزه کې مې توبه کړه نو ما ته هغه لور مې راته وایي ګاډي کې را سره ناسته وایي به وایي تا وایي ګانې پرېښوي نو مې او بچیا ته به اوس وایي نورې ګانې نه وې مې نه بچیا بس دی توبه مې کړه ته وایي 4 میاشتو لم روانې چې داسې شیشه کې مو ته وکړه نو سم انټرویو رانه اخېسته ډېره په ناس پاللې وه زمونږ ستاسو ټولو چې دا چا سره له غوندې د سهولت ډېر په بچی په ناس پاللی شوي وي نو سم انټرویو رانه اخیسته نه مې دا خو مانه سم انټرویو ویلي ما ته ویه به وایي زه چې تا مدرسې ته بوتلم ما وایي خپلو باجیګانو رانه تپوس وکړو هغه مفتي صاحب ورته ویلي چې د دې پلار ګلوکار دی
د دې لغوندې خیال ساتئ چې زړه ولګي مدرسې سره. وایي ما خپلو باجیګانو ته ویل او خپلو ملګرو ته مې ویل، ما نه تپوس وکړو نو وایي ما ورته زما پلار ګانې وایي ګلوکار دی. باجي وایي زما پلار درخواست کړی چې دې باجیګانو ته ووایه چې ما ته دعا وکړي چې الله پاک ما د دې ګانې نه قرار کړي لورې هسې نه چې د بګانه کې مړه نه شم. نو زما باجیګانو درته دعا وکړه او ملګرو ته مې ویلو. بیا راته وایي ابو زه به تهجد له پاڅېدم، اوس وګوره د 8م جماعت طالب علم، 2مه 3مه درجه، د 10م او د 14م جنکو د تهجد څه پته ده. نو ابو وایي تهجد له پاڅېدم، وایي ما په تهجدو کې دعا کوله، وایي ما وایي الله ابو زما د ګانې نیک لار کې هسې زما د پلار چې د ګانه کې مړ نه شي. شیشه کې مو د داسې وکتل نو داسې بوسکۍ شوه. وایي ابو وایي زما هغه دعا الله پاک قبوله کړه. تا ګانې پرېښودې تو 4 میاشتې لم روانې او ما سر ښکته کړو. مې پاکه ربه نو دا څومره لوی اعزاز دې راکړو ښه ده چې ما د خپله بچۍ په مدرسه کې داخله کړې وه. زما ملګرو الله جل جلاله رحم وکړو. زما دا ژوند چې نن الله پاک بدل کو په دې مدرسه کې او په دې منبر نبوي صلی الله علیه وسلم باندې ناست، دا ګیره او دا پټکې او د علماو سره ژوند تېرېږي. دا زما ملګرو ما ته زما هغه بچۍ دعا کړې وه. 4 میاشتو چې لاړله مطلبه حاجي عبدالوهاب صاحب راوغوستم په ملیوټه پولما اور آتے دعا ہوگا. بیٹا ابھی زیادہ مسجد میں رہنا. موتی میں حاجی صاحب مسجد میں تو ہمارا دل نہیں لگتا، ہمارے لیے مسجد کے لیے دعا کرو. جماعت تک کمزے کی منگت لو، جماعت تو کمزے لی دلو. مولانا فہیم صاحب سے رکینو لما دعائے رہتا ہوگا وہی چلو بیٹا انشاءاللہ مسجد میں ہی رہو گے. مولانا فہیم صاحب رہتا وہی خوش قسمت ہو بچ گئے ہو، یا تو نے کوئی ایسی نیکی کی تھی جو اللہ کو پسند آئی، یا تجھے کسی نے دعا دی تھی لیکن دل سے دی تھی. زما ملګرو ما ته زما هغه بچۍ دعا کړې وه چې کله خپل لوڼه خپل بچي عالمانو سره مدرسو کې کینو بیا به راته دعاګانې کوي، تهجد کې وپاسي جړاګانې به کوي او د ګډ وډو پلارانو به الله جل جلاله زندګۍ بدلی. هغه لور مې الحمدلله 6 کاله علم نه فارغه شوه، بیا راغله کور کې مدرسه جوړه کړه. یو عالم ته واده شوه قاري ته. 1.5 کال مخکې یو ډېره تیزه زلزله راغلې وه، 8مه 9مه میاشتې وه د واده. هغه زلزلې جړک کې شهیده شوه، د دنیا نه لاړله. او ملګرو پلار یې ګلوکارو، مخې ته به یې باجه پرته وه. نن الحمدلله سوات ته مې صرف د علم دپاره هجرت کړی دی، 15 کاله ګلوکاري او سندرغاړې. او الحمدلله سوات ته راغلم، د مولانا فضل خالق صاحب په مدرسه کې مې داخله واخیسته. الحمدلله 3مه درجه پوره شوه، کال له به 4مه درجه وایم انشاءالله. نو ټولو ته مې درخواست کولو ملګرو دا داسې مجلسونه انسان ته یو پیغام ورګي. نات له چې لاړ شي به دویم چې د خپلې د بچۍ د پیغام تاسو له درکړم ملګرو. موږ نه تاسو له چا له الله لوڼه ورکړي دي، چا له خویندې ورکړي دي، رویرې خورزې نوسۍ یې ورکړي دي. درخواست مې دا کولو، یو ډېر ګناهګار انسان یم خو سهولت مې ولیدو. دو زندګۍ راته الله وخلي، دولت سم ډېر، شهرت سم ډېر، په ملکونو ګرځېدل او بیا دې خوا د ملنګۍ د ژوند، د دې علماو د ملنګۍ د ژوند. دې کې چې کوم بادشاهت دی زما ملګرو هغه بادشاهت کې ما نه ولیدل، هغه سم بادشاهت و خو هغه ملنګي و فقیري وه. مبارکي راکړئ علما، د تهمتونو سره یې هر قبوله کړمه. نو څوک یو 2 قدمه واخلي تاله درشي او د چا خپې په مزل ستړي شي ناکام شي. دې مجلس سره اوستي والله زما ملګرو ډېر ځوانان راغلي دي. شهسوار ښکلې پټکې واله دي، ښکلې ګیرې پرې وساتله. شاهز خان د پلار شیخ القرآن د بنوري ټاون نه فارغ، شیخ القرآن د پنجپیر نه فارغ، زوی د پاکستان د فلم انډسټري مشهور غانې والا زموږ ملګری د دعوت او تبلیغ په مهنت هغه د هغه الله ژوند بدل کو. موږ سره وصول شوی 4 میاشتې ولګولې. درمي هنزله پاتې کېږي نه غذا کوي، یو نعت یې اوس ویلې دی. دې ځوانانو ته به چې درخواست کولو د ننني مجلس نه ټول نیتونه وکړو انشاءالله چې پاسو د دې مجلس نه داسې پاسو چې زمونږ چهرې شکل صورت طرز زندگی د نبی علیه السلام په طریقه باندې راشي. ټول ملګري نیتونه کوو انشاءالله او دا نیت را سره څوک چې انشاءالله زبم انشاءالله دا تاج اکبر خدا سي ګډ وډو بچي علم تکینوله هغه وته دعاګانې جړایوګانې وکي هغه شهید شو دغه په برکت سره بل لور مې د الحمدلله هغه مدرسه کې کینول دغه 2 درجه کې مفتی شکیل صاحب سره په میګوره کې او نور بچي مې مدرسو کې ناس پلارم ناشته. نو دا نیت چا چا وګ انشاءالله چې زبم خپل خور لور انشاءالله زبم مدرسه کې داخلوم دا چا چا نیت انشاءالله
د ټولو نیت دی کنه او تبلیغ کې ان شاء الله ملګرو د تبلیغ په مهنت الله پاک زمونږ هم ژوند بدل کو ښکلی کار دی تبلیغ والا څه فرشتې نه دي خو زما ملګرو غلطیانې به دې نه کېږي ان شاء الله العزیز دې کې ډېر ایجوکیټډ طبقه د تعلیم یافته خلک که دا ښکلي سمجداره خلک د الله په لار کې وختونه ولګوي نو دوی له الله پاک څه مجبوج ورکړی دی نو دوی به ان شاء الله موقع شناس هم یو او مردم شناس به مې دوی به ښه طریقې سره د دعوت او تبلیغ دا کار